جی دې حوالې سره ته څه وایې خپل معرفت پیژندګلوي هم وکړه قدرمنو لیدونکو سره خپل غبرګون یا خپله رایه هم شریک ډېره مننه. ایمان ما کابل د قوم علي شیرزي سره متعلق دی. ملګرو خو ډېرې ښایسته خبرې وکړې، ډېر څه ورکې پاتې نه دي. مو نن اتفاقا دا فیصله وکړه چې انشاءالله 1 تاریخه پورې مو چې کومې کمیټیانې تشکیل کړي دي هغه مو پوهېږو چې کوم د مو عوامي نمایندګان دي مو به هغو سره کینو. که مو ته هغو څه باور راکولی شي د مو مسله 1 تاریخه پورې حل کېدلی شي، خو ټیک دی که نه بیا مو هسې هم د احتجاج چې کوم ټایم ټیبل دی هغه مو فکس کړی دی. او دویمه خبره ده چې موږ صرف سیده ساده الفاظ دي، سیده ساده هم ډیمانډ دي چې کومه سروه شوې دي د هغو د چکونه خلکو ته ورکړلی شي، او چې کوم فرمونه نور راغلي دي هغه د مو ته ریلیز کړلی شي چې په هغه باندې سروه وشي. ګیله مو په دغې خبره دی چې یو ډپارټمنټ د بل توهین کوي. چې کله مو ته سروه کتاب په زوی مشت په علي شیرزي په پړچم کني په مسوزي انداغه تحصیلدار ورکې و انجینیر ورکې و لوکل چې کومې کمیټیانې دي هغه ورکي. اوس هغو مو ته چې کوم چکونه وکړو اوس دغه نوی تحصیلدار چې کوم د سنټرل کورم راغلی دی دوی ورکې انکوایري سټارټ کړی دی. مو د تحصیلدار صاحب ته عاجزانه همدردانه اپیل کوو چې د خلک مزه یې او چې کوم سیسټم یې روان کړی دی په علاقې کې لوکل خلک کې انوال دي، د ما ته په شان د لوکل خلک انوال دي چې هغه ځای کې 15-20 هزار منې خلکو سره خبره کوي چې دا پیسې راکړه که نه بیا د پرم کینسل کېږي. مو د تحصیلدار صاحب ته عاجزانه اپیل کوو چې په دې زر تر زر دا کار ختم کا. او که یو ورته مو په احتجاج راووتو بیا د مو ستنول دا انتهایي ګرانه دی. بیا چې د دوره خلکو بې عزتي کېږي نو هغه نه بیا چې د تحصیلدار صاحب بې عزتي وشي بیا به دا ډېره ښه وي. ډېره مننه.